د پاکستان د پولو کنټرول د پاکستان په لاس کې نو د بهرنیانو په لاس کې و. بهرحال چمن د پاکستان حصه ده، دا یو حقیقت دی. بهرحال موږ د پاکستان حصه یو، دا یو حقیقت دی. پاتې سو تاریخي خبرې هغه په کتابونو کې ښه خوند کوي. که چیرې د پاکستان حقیقت نه وای نو موږ بیا هغه ته مراجعه کولی، هغه ته یعنی هغه به یو اتارټي و دغه ګڼلی. پاکستان پولې چې وي هغه لکه څنګه ما اشاره وکړه د بل چا په قبضه کې وي. نو اوس زموږ د روان نسل ضرورت دی چې دا ملک موږ د دې لپاره سوله ییز کړو. سلامونه ګرانو کتونکو، زه یم اسلم اڅکزی ستاسو په درانه حضور کې یو وارې بیا حاضر یم. ګرانو کتونکو، لکه څنګه ستاسو ته معلومه ده چې د چمن پاک افغان سرحدي پوله د تیرو 2 میاشتو راهیسې د هر قسم تګ راتګ او تجارت په مخ بنده سوې ده، او ریاست دا پالیسي ده چې کم تګ راتګ کېږي هغه به یوازې په پاسپورټ باندې کېږي. او د بلې خوا په پاکستان کې میشته افغان کډوال ستنه کېدنګ هم روان دي. په دې هکله به موږ پوښتنه کوو د ګران مېلمه څخه جان اڅکزي صاحب څخه. جوړ په خیر جان اڅکزي صاحب. اڅکزي صاحب ډېره زیاته مننه، ژوندی اوسئ. اڅکزي صاحب که دا راته ووایه چې حکومت پاکستان ناڅاپه داسې پرېکړه وکړه چې په پاکستان کې تقریبا 4-5 میلیون افغانان میشته دي چې دا دې په یوه میاشته کې ژر د ژره د پاکستان څخه وځي خپل هېواد ته دې ستانه سي، څه وو؟ د پاکستان د پولو کنټرول د پاکستان په لاس کې نو د بهرنیانو په لاس کې و. د هغه چا په لاس کې و چې د هغو هیڅ ډاکومنټ نه درلود او هر چا غوښت چې هر وخت د دې پاکستان خاوره پلیته کړي. د پاکستان د پولو چارج د ترهګرو په لاس کې و، د قاچاقبرو په لاس کې و، د هغو چا په لاس کې و چې هغه په پاکستان کې هیڅ سرمایه ګزاري نه وه کړې. نو د پاکستان ریاست په تیرو 4 لسیزو کې اول ځل دا فیصله وکړه چې موږ به د پاکستان پولې ریګولیټ کوو، بارډرز به ریګولیټ کوو، او هر څوک چې د پاکستان د بارډرز کراسوي هغه باید پاسپورټ ولري، او څوک راځي هغه باید دروازه وټکوي بیا کور ته راسي، نه چې پر دیواله راواوړي. او بل اڅکزي صاحب د سیاسیانو دا خبره هم کېږي، سیاسیان خامخا خپلې مجبوریانې به لري. هغه وایي دا کار خو مخکې هم کېدی سو زموږ په حکومت کې یا په راروان د ټول ټاکنو بعد هم کېدی سو، لیکن دا څه وجه ده چې په نګران حکومت په زور باندې دا کېږي؟ په دغه کې لږ خپله سیاسي خلک مجبورتیاوې لري، دوی د خلکو څخه ووټ اخلي، د خلکو څخه پیسې اخلي، د خلکو سپورټ لري، نو دوی د خلکو د خواهش او کوم چې د هغو د غوښتنې میوزیک کې همدارنګه پرېکړې کولی شي. داسې پرېکړې نشي کولی چې هغه سختې وي، چې هغه د ملک دپاره وي، چې هغه زموږ د روان نسل دپاره وي. دوی وایي سیاستوال چې دی هغه د یوه الکشن او د بل الکشن ګټې په ذهن کې لري، خو لیډر مشرتابه هغه چې هغه د بل نسل ګټې په پام کې ولري. موږ د نګران حکومت په حیث باندې دا دنده لرو چې هغه پرېکړې وکړو چې هغه اسانه نه دي، هغه پاپولر نه دي، هغه د خلکو غوږو ته میوزیک نه وي، بلکې د آینده نسل لپاره موږ لاره جوړه کړو. او بل اڅکزی صاحب د چمن خلک د تیرو 2 میاشتو راهیسې پر لت کښېنولی دی، او دا هر چاته معلومه ده چې په چمن کې د روزګار متبادل بله لار نشته. د دې خوا یو شی وړی، دا خوا یو شی راړولی، دا یې روزګار دی. د دې تر څنګ هلته قبایلي رشتې دي. نو د دې خلکو کم ډیمانډ څه دی هغه تر اوسه پورې حکومت پاکستان ریاست سنجیدګي نه دی اختیار کړی. د دې بنیادي وجه څه ده؟ ګوره دا بیانیه غلطه ده. موږ دا اوس چې چا پر لت کښېنولی دي دا لغړیانو ته موږ خوښه ورکړه، په ټیکسي سټینډ باندې مارکیټ درکوو، موږ د اف آی اے سینټر د ټیکسي سټینډ شاته وړو، په باب دوستي چمن باندې چې کوم لغړیان دا خوا راځي موږ یې رایله کوو دا مارکیټ له راځي، دا هلته ته یې ورکړه راکړه وکړئ، کاروبار وکړئ، ستاسو ژوند به روان وي، پر دې به هېڅ فرق نه راځي. دوی ته موږ دا آفر په اوله ورځ ورکړي، نن هم د دې نه غواړي. دا دوی د هغو چا مقدمه جنګوي چې څوک چې عربتي سمګلران دي، څوک چې په دې ټوله کاروبار کې 90% یعنی ګټه لري، دوی د هغو مقدمه جنګوي. د دوی مسله حل ده که د کاروبار خبر ده. بله خبر دا ده چې د دې ما سوا چې موږ کوم پیکیج ته هغه نن هم سته، سبا هم سته، هغه به وي. درېیمه خبره دا ده چې دا کورنۍ په کشمیر کې هم تقسیم شوي دي، بیا په د هغه ته به ته څه د جواز ورکوي. دا کورنۍ په پنجاب کې هم تقسیم شوي دي، دا په سند کې هم تقسیم شوي دي. هر وخت چې دا پولې جوړې شوي د انګریزانو جوړې کړي دي، داسې جوړ کړي دي چې کورونه یې ویشلي دي سره. خو
دا یو حقیقت دی چې هندوستان دی، پاکستان دی، عراق دی، ایران دی، دا هر ځای چې دی کورونه ویشلي دي. دا جواز نه دی چې د کورو د ویشلو وجې به پاکستان خپلې پولې نه ریګولیټ کوي. بهرحال چمن د پاکستان حصه ده، دا یو حقیقت دی. بهرحال موږ د پاکستان حصه یو، دا یو حقیقت دی. پاتې سو تاریخي خبرې هغه په کتابو کې ښه خوند کوي. که چیرې د پاکستان حقیقت نه وای نو موږ بیا هغه ته مراجعه کولی، هغه ته یعنې هغه به یو اتارټي و دغه ګڼلی. اوس بله خبر دا چې په خوا ولې نه کېدی، په خوا په دې نه کېدی چې پاکستان په اصطلاح داسې چلن کاوه چې دا دی چا په کنټرول کې نه و. پاکستان ادارې تر ټولو کرپټ وي، د پاکستان پولیس وي هغه لکه څنګه ما اشاره وکړه د بل چا په قبضه کې وي. نو اوس زموږ د روان نسل ضرورت دا دی چې دا ملک موږ د دې لپاره سوله ییز کړو، موږ د دې پولې څوک راکراسي هغه ریګولیټ کړو، هغه ته وایي چې ورور ویزا واخله پر پاسپورټ راسه، بالکل راسه کاروبار وکړه، هېڅ مسله نه. موږ غواړو چې دا زموږ انفارمل اکانومي چې دا د سمګلینګ اقتصاد پر دا څوک زو دا تر قیامته پورې د سمګلرانو چې کومه دا ټاپه ول سوې دا ختم سي. چې تا ته حکومت ریاست وایي چې وروره ټایر مه راوړه مې راوړه، چې الکترونیکس مه راوړه مې راوړه، چې کپړه د مې راوړه مې راوړه، هغه تا ته دا وایي چې دا زموږ د معیشت تاوان رسوي، ستا دا کوچنۍ ګټه ګرده کښتۍ ډوبوي. نو اوس به ته به دا څنګه سره بیلنس کوې؟ بله خبر ده که ته کاروباري یې، ته مطلب آیسکریم هم خرڅوی سي، وایي چاته ته ټي وي هم خرڅوی سي، ته سګریټ هم خرڅوی سي، خو هغه شیان بند دي، هغه سټیټ نه یې لکوي. نو سبا به ته وایي چې یاره ګټه چې زه په کلاشینکوف کې د زه اسله راوړم، ته به وایې چې یاره ګټه چې د هغه په منشیاتو کې د زه قاچاقبر جوړېږم. دا خو نه ده خبره چې په دې کې ګټه ده، دا به زه کوم تر قیامته بیا کوم. پرون د تا سره ریاست حکومت یعنی په بلواسطه رعایت کاوه، نه د سره کوي، پرون د تا سره کومک کاوه، نه په دا طریقه کومک نه کوي، په بله طریقه کوي. بیا که زموږ د دا سمګلینګ اکانومي د چمن دوبۍ کړې ده، ما ته ووایه د چمن اسپتال یې جوړ کړی، د چمن ژوند یې کړی، د تعلیم چمن ګرد کم دی په چمن کې، د تعلیم د چمن عادي وګړي تر ټولو زیات ناخوانده دي، د ټولو بې تعلیمه دي. په سرویسز کې ټوله چې دی د غیر چمن علاقې چې دی هغه ډامینیټ کوي، هغه هلته شته، دوی چې دی دغسې مطلب هېڅ نه لري. دا کوم کاروبار چې دا خلک کوي دا سمګلران دا پیسې ګرځي دوبۍ له تللي، دا پیسې ګرځي قطر ته تللي، دا پیسې ګرځي د میډل ایسټ او یو ای له تللي. لہذا چمن ترقي کړې ده، خو ماته ته ووایه په دا سمګلینګ باندې د چمن که دوبۍ جوړ شوی دی ماته ووایه، که دا در تربت و در خوزدار پر مخه دی ماته ووایه. دا په عربه خلک چې دلته ناست دي دا ول دا خلک د غاړه نه نیسي، دا ذاتي دا پیسې دلته ګټلې پر دا پوله باندې، دا دوبۍ و قطر و سعودي له وړې خو په چمن کې ولګوي، دا خلکو ته روزګار ورکړي، دا خلکو ته یو الټرنیټیو یو بل ورکړي، که حکومت نه ورکوي که ریاست یې نه ورکوي، خو دا خلک دی ورکړي، دا د چیریټي جوړه کړي، یو خیریه مؤسسه دې جوړه کړي، خلکو ته یو خیراتي اداره جوړه کړي، د خلک د لوږې مري. دا ټوله بزنس مینان چې دي، کاروباري خلک چې دي د کراچي د لاهور د بالخصوص د میمن کمیونټي، دا خپلو خلکو ته روزګار ورکوي، ډوډۍ ورکوي، خیریه کارونه کوي. دا زموږ خلک په د اربا روپۍ په د تیرو لسیزو کې ګټلي دي، دا خلک دا خالي ماسې او غټ بیټکان او لوکس بیټکان جوړ کړي دي، نور دا پیسې بهر تللي. د چمن دا یو ځایي کس دوی څه دا پوښتنه نه کوي چې ورور دا ګټه څه سوله، دا خو سکروټه سوله، نه د چمن په ګټه ده، نه د ریاست پاکستان په ګټه ده. لہذا فارمل اکانومي کې خلک ترقي کوي سي، په انفارمل کې نشي کولی. میکسیکو امریکا لوی مثال دی، میکسیکو د غټ قاچاق یعنی د قاچاقي کاروبار کوونکی ملک دی، لیکن خلک د لوږې مري، شهر و ماښام د امریکې د پولې ته ناست دي چې څنګه د بارډر کراس کې اول د ژوند شروع کړي. دا حال د چمن د خلکو دی. که دا قاچاقبري دومره ښه کار وای اوس به دا ګل ګلزار وای، موږ به بیا نه تللی دوبۍ له، موږ به پښین له نه تللی، موږ به کراچي له د چای دپاره نه تللی، موږ به د دوی منګولې خاورې نه خرڅولی خپړي. اول ښاغلی اڅکزی صاحب ډېر ښایسته مې جلسه وکړه، ډېر اړخیزه، ځکه چې زما په معلوماتو کې دې مې اضافه وکړه. که موږ برته راسو د چمن پر لت چې ته وایې چې موږ د لغړیانو سره دا خبره کړې، دا اپشنان مو ورکړي چې دا خوا یو منډۍ درته جوړو، دا سامان دغه خو دې نه کوي، د دې د شا سیاسي قوتونه ولاړ دي. خدای مه کړه که چیرې د سیاسي قوتو دا خلک مجبوره کړل، دا خلک خو اوس نه په ستنګې دي، بېروزګاره دي، دی خلک ستا د کورونه شته چې د ماښام ډوډۍ نه لري. که دی خپل قانون په لاس کې واخلي خدای نه کړي بیا به څه کېږي؟ ګوره داسې دی، که بېروزګاري غربت ډوډۍ نه لري جواز دی، او زه ټوپک راخم نو خوا دې بلوڅ اورپکې دې راخیستې دي، بیا ریاست څنګه کوي؟
د ستا د مخه دی وسې دغه نه پیدا کېږي چیرې دا خلک زیات دمکي ورکوي موږ غرو ته خېږو موږ چې دوی اسمان اړوو نن ته وګوره په کوم ځای پل سته یعنې په یوه غره کې د یوه ډبرې لاندې لا هم څوک نشي پیدا کولی صحیح دا مازې خبرې دي چې جواز موږ جوړوو هېڅ غربت هېڅ بېروزګاري هېڅ لوږه چې ده هغه د ریاست په خلاف بغاوت چې دی هغه نشي جسټیفای کولی بغاوت دی صحیح ده دا زموږ ملک دی موږ د دې ملک اوسېدونکي یو په دې ملک کې به موږ د عقل څخه کار اخلو چې موږ ته کمې ګټې موږ ته راکوي دا موږ واخلو په اوس وخت کې ملک موږ ته څه وایي هغه وایي چې ورور دا منډۍ زه په کابل کې تاسو نه پرېږدم دا منډۍ په سپین بولدک کې نه پرېږدم دا منډۍ زه دلته راولم دلته زه کاروبار جوړوم پری پورټ جوړوم دلته زه مارکیټونه جوړوم دلته زه ګودامونه جوړوم دا د مرکزي اسیا او د افغانستان شان راځي د دې ځایه څه زه غواړم چې ته یوسې افغانستان له بل ځای د دې ځایه څه ته یوسې کراچي څه د ګوادره څه میډل ایسټ دا سیالکوټ جوړوم دا چې زه ګوادر غوندې فری پورټ جوړوم په دې کې کوم لاجیک دی چې دا موږ ته واره نه خوري خدای خلک به چې دلته اوسي دوی به ګټه ځینې اخلي لیکن دا به د پاکستان اکانومي ته هم ګټه رسوي و دوی ته به هم رسوي اوس خو 7 اربه ډالره د افغان ترانزیت ټریډ په نامه کاروبار کېږي د افغانستان ټوټل صادرات امپورټ چې دي 2 اربه ډالر دا پیسې ګرد اخی خلک دا به سمګل کېږي پاکستان ته راځي د پاکستان د اقتصاد پر کونکشن دی شل کړی دی لہذا دا اوس نشي کوی چې دا رنګه دا کنټینیو سي دا روان اوسي د دې واحد لاره دا ده چې موږ په فری پورټ جوړ کړو موږ د ګوادر او د سیالکوټ غوندې د بزنس کمیونټي چې دا خپل اونرشپ واخلي او دا سمګلینګ او د سپین بولدک ته فایده رسول افغانستان د بل کور آبادول اول سړی باید د خپل کور خبره وکړي پاتې شو پاسپورټ هیڅ ریاست دا نشي کولی چې پاسپورټ د ابل ښار ته ور ویلک په دې چې زما په گاونډ کې دي په دې چې هغه زما تربور دي په دې چې 7 کال د ما سره نو بیا په کشمیر کې مري لکه بل ځای مري لکه بیا په وزیرستان کې مري لکه بیا په چترال کې مري لکه بیا په ممند کې مري لکه بیا په نور خلکو ته مري لکه نو دا امکان نه لري لہذا موږ پښتانه د چمن خلک دا خبر په ډیر خلکو بد لګیږي موږ به په دې سر خلاصو چې موږ د نگران حکومت په حیثیت هیڅ لالوچ نه لرو دی سره شکنځاوي درته کوي کې درته کوي موږ نه ووټ ځین غواړو نه پیسې ځین غواړو نه معتبري ځین غواړو کوم خلک دا خبرې کوي هغه ووټ هم غواړي پیسې هم غواړي معتبري هم غواړي لہذا دی حقیقت نه وایي کچيري صاحب کچيري دغه فیصله د پاسپورت د رژیم هغه په چمن بارډر باندې سوی او د روزګار دروازې دا رقم یو بند لکه بند سوی لکه دا اوس دا که لږ په وخت سره د سوی چې ریاست اول لاره مواقع ورته جوړ کړي مارکیټ ورته جوړ کړي دا لار به بهتره نه وای چې دا یو دم پر بند کړي دا خو اوس دی بند کړي دی ترانزیت ټریډ بند کړي بارډر بند کړي دا چې کوم خلک دي دا موږ په نور لارو بیایو دا چې کوم غیر ناقانونه کډوال صحیح په چمن کې اوس چې هر څه کې ذمہ داری ده دی نه دا لغړیان مشي دا روزګار چې بند زه دا خبره کوم چې دوی ته موږ الریډي د دې بسته موږ حل کړی دی هغه نه اخلي دوی غواړي چې د نورو غټو سمګلرانو مقدمه چې دا پر مخ بوزي دا خو دوی ته د دې تر شا پټیږي دوی ته خو دا ګرد خلک چې ګوادي دا اوس هم پر ټیبل پروت دی د دې کاروبار سبا یې لکېږي د دې مارکیټ سبا یې لکېږي د دې دا چې کوم د ګټه د سبا شروع کېږي لیکن دا دوی نه غواړي دوی چې غواړي چې دا هلته منډۍ چې کومه ده دا کوم د سمګلرانو چې پیسې دي دا خوندي سي دوی دا غواړي چې هلته کوم زموږ تربورونه چې دي هغه هم پاسپورټ باید په تذکره راشي دا امکان نه لري هغه اوس د پولې په هاخوا دی بېشکه څه ځای دی زما تربور دی ستا تربور دی هغه به خامخا دا پاسپورټ ښکاره کوي چې د هغه نوم افغان پاسپورټ دی زه چې هلته اوړم زه به دا پاسپورټ ورکوم دا زما د ملک فیصله ده دا کې بل هیڅ لاره نشته که بله لاره سته چې ته وایې چې یاره پرون ما کوله نن هغه نه ده نن هغه رعایت نشته ختم سو هغه ستا حق نه دی هغه یو رعایت و چې وډرا سو ختم سو نه دغه رعایت د یوازې د چمن دپاره به نه ده رعایت د خود لپاره دا 3 کاله مخکې په دغه کې اوسو په تورخم باندې اوسو دا implements one document regime یعنی پاسپورټ اوس د چمن وارد صحیح د چمن په دې دی چې په دې کال کې 22 پیښ سوي دي په دې کې په 14 کې چې دي افغانانو حصه کې اخیستې ده موږ دپاره سیریس یعنی امنیتي ګواښ دی افغانستان دا خلک راځي پر تندي نه دي لیکلي د دې ضمانت دوی نشي راکوی په دا اوس به بنو کې چې کوم کس هغه پر تذکره راغلی نو زه به خپل کور خوندي کوم